الرحمن الرحیم ولما دخلوا علی یوسف هر کله چې دا رونه داخل شو په یوسف علیه السلام باندې آوا الیه آهاه ځان ته رانږدې کو ورور خپل قال وی ویل ورته انی انا اخوک زه ستا ورور یمه فلا تبتئس به خفه کېږي نه بما کانوا یعملون چې کوم کار زه ستا د پاتې کولو دپاره کوم فلما هر کله جهزهم چې وی تړل د هغوی دپاره بجهازهم غلا جعل السقایة نو کېښوده پیمانه د غلې فی رحل اهیه په بار د ورور کې ثم اذن مؤذن بیا یو ډنډور چې اواز ولګو ایتها الغیرو ای کافلې والو انکم لسارقون تاسو غلا کړې ده قالوا ویل اغي واقبلوا عليهم چې مخې کوته ماذا تفقدون تاسو څه شی لټوئ قالوا اغي ورته ووی نفقد صواع الملک موږ لټو هغه پیمانه د بادشاه ولمن جاء به که چا موږ ته واپس راوړه حمل بغیر په انعام کې به ورته یو بار د اوښ ورکوو وانا به زعیم او زه به ذموار یم قالوا ویل دی تالله زمونږ دی په الله قسمی لقد علمتم تاسو ته ښه پته ده ما جئنا لنفسد فی الارض مونږ نه یو چې اراده مو کړي د شر فساد په ځمکه د مصر کې وما کنا سارقین او نه مونږ غلاګر یو قالوا ویل ورته دغې کسانو فما جزاؤه ان کنتم کاذبین سبی سزا د هغه کس که ومونتې شو ورسره او تاسو دروغجن یې قالوا دی ویل جزاؤه من اجد فی رحله سزا یې هغه کس دی چې چا سره معلوم شو جام فهو جزاؤه نو هغه به سزایي یعنی هغه به غلام شي کذلک نجزی الظالمین هم دغه رنګې سزا ورکوو موږ ظالمانو ته بیګا چې موږ کومه خبره کړې وه یو څو خبرې پکې داسې وي چې زما یې شوي وي ما نه بیا وروسته یو کس پکې تپوس وکړو یو ملګري چېرې استاد جي تاسو خو د نظر خبره وکړه او د نظر سره تاسو چې کوم دی نو د تارو د توکلو یا دغه شانتې د میخ والو خبره خو وکړه خو د خلکو چې په دې پټو کې د ګوډیانې ودرولي یا په دې کورونو باندې ښکرې ایښي یا د ګاډو ته یې چترې او ځاندي کړي یا داسې نور څیزونه نو شرعي لحاظ سره د دې څه پوزیشن دی او شرع د دې په باره کې څه وایي نو واقعي چې دا خبرې اهمې وي خو زه لږ ذهني لحاظ سره کمزور یم نو بعضې خبره داسي چې هغه ریلیټډ خبره ما نه هغه وخت کې هیره شي ذهن کې مې نو په دې وجه ما ویره نن سبق کې به د هغې نه مخکې په دې باندې یو دوه خبرې وکړو یو مسله د شرعي او یو د تجربي یعنی موږ به د پښتو کې وایو یو مسلې او یو تجربی نو مسله هغه ویلی شي شرعي خبرې ده نو د هغې به د قرآن او د حدیث نه دلیل وي او تجربه چې نو د هغې د قرآن او د حدیث نه دلیل نه یعنی دا پرونی چې مونږ دا خبرې وکړې چې هغه باطلو خړه کولو یا سپیلنیلو خړه کولو یا تارلو خړه کولو یا میخ والو دغه ټولې ته تجربه وي او د پیغمبر علیهم الصلاة والسلام د صحابي د چاردام د اوبو د عمل چې و نو دا مسله وه دغه د قرآن او د حدیث نه ثابته وه نو په دې وجه باندې دا تجربه چې ده دام جایز ده ځکه چې دا د مشرانو د بار بار لاسونه وتي لکه یو پکې دام وه یو کس پکې ما ته ووي چېرې چې دی د نظر ماتي دپاره خو مشرانو به دام وي چې د اوږو څونه دی چې کوم دی نو خشاک راجمه شي خسڼي او هغه دې لوبي کې بالکل دا جایز ده ځکه چې دا تجربه ده خو شرع موږ ته دا وایي زموږ شریعت چې هغه کار په تجربه کې هغه تجربه چې هغه اخلاقي لحاظ سره صحیح ني نه هغه تجربه منع کوي لکه په دې کې اخلاقي لحاظ سره دوه داسې وي چې هغه ټیک نه وي لکه د پرتواخ تار غوښتل اخلاقي لحاظ سره دا ډېره ښکلې نه ښکاري او یا لاړې توکل
نو باقي تجربه چې کوم داسې تجربه وي چې هغې شرعي لحاظ سره هغه د اخلاقو نه پریوتي نه نه هغه تجربه ته کولی شي. لکه پیغمبر علیهم السلام چې کله مدینې ته راغی نو صحابه ورته وی حضور زمونږ د فصلونه چې دي دا د نظره کېږي، زمونږ فصل د نظره شي، خو ښکلی مزېدار شین فصل او چې دا کفار چې دي پرې راتېر شي، د خاص کر یهودیان چې وه سحرګرو، لکه څنګه چې پیغمبر علیهم السلام ته به نظرباز راغونډ کړو، هغې ته به هغې باندې به د هفتې د 10 ورځو سترګې وتړلې، هغې له به پیسې ورکړې چې تاسو به کار روزګار نه کوئ، تاسو زموږ نه دیاړي والے مثلا او چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په کومه لار راته هغې ته به یې سترګې پرې راپرانځئ، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به بیمار شي. دا نظر داسې یو حق دی. وي حیات الحیوان کې الدمیری صاحب لیکي، دا مسلمان ساینسدانو او د په دې جنگلی حیات باندې ډېر ښکلی غټ کتاب لیکلی دی، تقریبا سره 2000 نه سیوا صفحې دي، حیات الحیوان ورته وایي. هغه وایي یو پیره یو پلار او زوی او د دواړو به نظر لګېده. په دې باندې هم خبره کوو چې نظر څنګه لګي او نظر څنګه نه لګي، په دې باندې هم یو پوینټ ووایو. نو وایي د دواړو به نظر لګېده، نو وایي چې لړو نو بل پخواني بادشاهیان چې وو نو دا هم د هسټرۍ خبر د تاریخ چې هغې به ځان سره یو کس نظر والم ساته چې ښکار له به وته که نه، نو چې د باچا نه به یو څیز خطا شو، لکه یو ورځ چې کوم دی نو وایي هارون رشید باچا ښکار له وته نو ورسره بهلول تللی و. بهلول خو یو مشهور فقیر و. نو هارون رشید چې کله غشې راخ کړو په لینده کې او چې ور پرېښود نو یوسی ترې نه خطا شو، وایي هغه وایي چې جزاک الله جزاک الله سبحان الله الحمدلله. د بادشاه ډېر سخت غوسه شو، ورته یې وایي ستا ما پورې خنده کېږي، بیا ورته وایي چې نه بادشاه سلامت زما نه تپوس خو وکړه که نه چې ما چا د جزاک الله سبحان الله والحمدلله ویلي دي. زه خو هم د اوسۍ چې وه دا څومره زیاته چې کوم دی نو ماهره وه چې ګوره ستا د غشي نه ځان بچ کړو، دا خو ما په هغې باندې هغې ته ووایي چېره ډېره نره اوسۍ ده چې ستا د غشي نه لا بچ وه، ستا د غشي نه څوک بچ کېږي. نو هغه پلار چې کوم دی نو هغه نو داسې کسان به هغې ساتلي وو چې کله به ښکار خطا شي نو هغوی به بیا په نظر باندې راغورځو، داسې نظرباز کسان به یې ساتلي وي. نو هغه ادمیري صاحب وایي هغه پلار یې داسې وي یو مرغۍ ته وکتو وایي چې وایي ډېره زبردسته ده وي، بس هغې پړ کوخړ راوغورځېده. نو یا زوی ورته وایي چې یاره بابا ناکاره سترګې دي بس بیا سړی ړوند شو. یا ورته وایي چې زویه ما خو هم ګناه وکړه خو تا زه همیشه دپاره د کار نه وباسلم. نو لکه دومره زیات به چې کوم دی نو نظر لګېده، بل نظر لګي څنګه؟ نو زمونږ شرع یو داسې شرع ده چې هغې یو کار هم نه دی پرېښی. هغې وایي ځینې خو د الله د طرف نه یو بنده ته دیني ده، لکه څنګه یو شاعر دی، نو بعضې شاعران چې وي قدرتي شاعران وي، بعضې مصنوعي شاعران وي، بعضې به سوچ او فکر کوي ته ولې یو موضوع ورکنه ورته وایي سبی رانه واله بله ورځې رانه واله، نو د هغه د هم ملیکه ده خو هغه به یې جوړوي. او بعضې چې ته ورته ووایې ته ورته یو دغه کېدي دا مصره کېدي بله ورپسې په هغه سات باندې وي، نو داسې په دې نظر کې وي. نو دا یو بعضې انسان خو داسې چې هغه د الله د طرف نه هغه ته دیني، خو چې کوم فقها دي نه هغې وایي یو سړی د هر یو انسان نظر یي، خو د ځینې دا خو چې کوم دی نو دومره زیات الله پاک پې دا وله یو امتحانن ورکړي ځکه چې زمونږ شرع وایي د کوم سړي چې نظر لګي او هغه خپل نظر په کنټرول کې نشي ساتلی وي کمره کې بند ساتئ چې بهر نه راوځي چې د الله مخلوق ته نقصان نه رسي. نو وایي چې یو انسان هغه خپل نظر ټیسټ کول غواړي چې زما نظر لګي او که نه لګي، نو د دې لپاره دا ضروري ده چې دې د سترګې په ځای ودرېږي. فقها وایي لکه دې کې ما تاسو ته وختي د مسلې او د تجربې خبره وکړه، نو هغې وایي دا د تجربې خبره لکه ټیلیپیتي چې کوم دی نو یو داسې علم دی چې په هغې کې د سترګو په ذریعه باندې کنټرول هم کوي. یو انسان د سترګو په ذریعه کنټرول کوي او یو انسان د هغه دماغ هغه د هغې د سترګو په ذریعه لولي. نو لکه دا هغه تجربه ده چې وایي 30 سیکنډ ته دا نظر دقه شانتې بغیر د رپ نه وساتي په لومبۍ ورځ باندې، نو په دویمه ورځ باندې به هغه منټ شي، نو اخر دا چې دا 10 منټ ته کله ورسېږي نه چې بلکل ته سترګې نه رپې، دا نظر دی په یو څیز باندې دقه شانتې فوکس او بیلیف دواړه دي پې کړي، عقیده دي او تا په هغې باندې فوکس کړي نه خوځېدی، نو چې کله دا 10 منټه ستا سترګه ونه رپې د ستا سترګو ته طاقت راشي، بیا ستا نظر لګي، بیا ته هر یو څیز چې ته غواړې هغه ته په نظر والی شي. چې د کوم یو سړي خپله نظر نه وي نو په داسې طریقه باندې هغه نظر هغه په دې طریقه باندې کولی شي. الله پاک چې کوم دی نو
د هر یو انسان د پاره د هر یو اشرف المخلوقات د پاره دا یو سیز یو سپورټ پیدا کړی دی چې هغه د باڼه دي. دا د هر یو مخلوق شته، خو د یو مخلوق پکې نشته. ګورئ یو مخلوق د الله داسې دی چې د هغې د باڼه نشته، باقي د هر یو مخلوق چې کوم دی نو دې ته اشفار وایي. نو دا الله پاک د دې دپاره کړي چې یاره د ده د سترګو تحفظ وشي. نو پای کې یو لوی تحفظ چې کوم دی نه هغه د نظر بچوم دی. نو چې کله دې له رب نه ورکوي، اوس که چېرې الله پاک دا موږ ته وي چې دا به تاسو رپوئ، دا به څومره ګران کار څومره مسلې به وي. تا به چې کوم دی نو یو څیز ته کته کته به ځان له سترګې رپولې. خو دا الله پاک پخپله زموږ د تحفظ دپاره کوي چې دې ته بارهي څیز نه راځي، دې ته ناکاره څیز نه راځي، او د دې زهر هم په چا باندې نه لګي. نو په دې وجه باندې دا بار بار رپېږي. د دې بار بار رپېدو په وجه باندې ډېر مخلوق د دې دغه نه چې کوم دی نو زهرو نه بچ دی. هغه سړی چې د هغه نظر لګي نو تاسو د هغه نه تپوس کوئ چې یو شیز د نظره کوي، نو هغه به سترګې پټوي نه، به ورته سترګې اړي راړي. د چا چې نظر لګي تاسو د هغه نه تپوس وکړئ. دا د تجربې خبره ده. باقاعده د کتابونو چې هغه یو څیز باندې نظر لګوي که نه چې بای دې نظر کړم، نو هغه به ورته دا سترګې هغه به باڼه نه رپوي. وایي صرف یو مخلوق دی چې د هغه باڼه نشته، هغه مچ دی. دا مچ چې کوم دی که نه دې دا لاسونه هر وخت خلک وایي که د مچ لاسونه مروړي، دې لاسونه نه مروړي. الله پاک د ده دا لاسونه د سترګو د حفاظت دپاره کړي دي. نو بس هغه هر وخت یې د سترګو نه تاو کوي چې د هغه په سترګو باندې باڼه نشته. نه هغې د هغه څیز ورته مخامخ راځي. د خبرو نه خبره ووته، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابو د فصل خبره مې کوله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي جماجم پکې ځوړند کې. جماجم ویلی شي کوپړو ته، د سارو کوپړې نه وي، دا په دې پټو کې ځوړند کې. صحابه چې پکې هغه ځوړند کړه، بس هغه فصلونه نه نظر کېده. امام سیوطي رحمه الله په خپل کتاب کې لیکي، وایي چې کله د جنت نه جبریل علیه السلام د حابیل ګډ راوسته، نو د هغه ګډ ښکرې وي، د دې ځینې ګډان وي که نه، نو چې ابراهیم علیه السلام کله هغه حلال کړه، نو وي د هغې هغه ښکرې په بیت الله ولګولې. او وایي دغه ښکرې چې وي، امام سیوطي قول دی دا باقاعده، او وایي دغه ښکرې چې وي، نو وایي دا د مروان بن حکم تر وخته پورې وي، یعنې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې وي، د صحابو په وخت کې وي، یعنې د خلفای راشدینو په وخت کې وي. بیا چې کله حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ، عبدالله بن زبیر هغه چې کوم دی نو دا دغه راوغورځوله، بیت الله شریف یې شهید کو. وایي دا به زه په هغه طرز جوړوم په کوم طرز چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم جوړوله، نه هغه شانتې جوړه کړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په دې کې دوه دروازې. نو چې کله مروان بن حکم هغه حکومت راغی، نه حجاج بن یوسف ولېږو، په مدینه یې چړایي وکړه، نو هغې عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنه شهید کو. چې هغه یې شهید کړه، نو هغه کعبه بیا راوغورځوله. نو دا اوسنی شکل چې دا حجاج بن یوسف هغه د بیا هغې فتوا ورکړه چې کعبه به بار بار نه شهیده کېږي، بس داسې صحیح ده. نو په هغې کې هغه ښکرې وي ګډې وړې شوې، کنې تر دغه وخته پورې هغه وي. نو په دې وجه باندې دا ښکرې لګول د دې جواز شته، د دې چترې راځوړندولو جواز شته، په پټي کې د دې ګوډیانو لګولو جواز شته. جواز یې څنګه دی؟ زمونږ عقیده دار، زمونږ تدبیر دی، فیصله د الله دی. نو دا نظر دی نه منې کوي. د دې مثال داسې دی چې ته دا ناشنا شی ولګې، لکه یو سړی دی هغه جومات ته راغی، جومات ته چا ګډ راوستی دی او دغه ځای کې ځوړند کړی دی، سور کړی، نه اري وي هلکه ظالم ګډ دی وی او دا لا چا کړي دي، دا نه وي چې بای دا جومات دی، په جومات کې کمرې دي او دا دي او خلک پکې ناست دي، نه د هغه نظر پاک که ګډ لګي، ګور سوره ښکلي سور کړی لکه دا دومره سخاوتي وی په نرشک کې څوک و چې سور کړی ګډ یې جومات ته راوړی، نو د هغه نظر په ګډ باندې لګي. نو چې هغه ته دې نه تپوس کوې لکه ته جومات ته لاړې، په دې جومات کې نن څوک راغلي، هغه وایي مړه ما څوک لیدلي، خو بس ګډ مې لیدلی دی. نو دقه شان دی دا نظر چې دی دا په نوي څیز ټیکاویږي. نو نظر باز چې هغه نظر لګوي، نو په هغه څیز د نظر کوي چې هغه نه ویني، چې یو ځای کې تا کیړی ځوړنده کړې ده، نو کیړی باندې د هغه نظر ګور دا څه بېکاره کار یې کړی دی سړي، ګور دې زما نه یارېدو، د هغه نظر په هغې ولګي، نو په کیړی کې کمال نشته، هغه نظر هغه زهر په هغې باندې خواره شو. دقه شان دی په کوپړو کې کمال نشته، په ښکرو کې کمال نشته، په دې لوګو کې کمال نشته. بعضې خلک وایي دا لوګي چې کوم دی نو وایي دا حرام دی، نو په لوګي کې کمال نشته. کمال د الله د طرف نه د انسان په هغه هیله کې دی چې انسان وایي خدای پاک زه ډېر کمزور یم، ما هیله وکړه، الله پاک دغه هیله قبوله کړي، نظر ترې نه واړي. نو په دې وجه دا یو څو خبرې وي چې زما ذهن کې داسې وي چې یاره واقعي دا کول پکار دي. نو اکثر زه دې ته دا خبره کوم چې څوک زما نه نوې تپوس وکړي، زه ورته وایم په شرع کې به شریعت کې به ډېر تپوسونه نه کوي.
ځکه چې ته وایې د شریعت په لحاظ سره نو یو مسله به ځان ته ګرانه کړي، د تجربې په لحاظ سره هغه مسله چې هغه د شرع سره ډېر ټکراو نه خوري هغه کار کوه. خو دا مو وایه چې بای دا په شرع کې څنګه دی چې د شرع کې او د شرع درته وویلی شي بیا ونه کې بیا په هغې باندې ګنهګارېږي. نو دا یو څو خبرې پکې داسې وي چې دا د هغه نظر سره ریلیټډ خبرې وي او زما په ذهن کې ما اهم یې وګڼلې. نو په دې وجه باندې دا بعضې خبرې دا به موږ د تجربې منو، دا به یوازې موږ د شرع او د مسلو نه چیړو بلکې دا به موږ د تجربې خبره منو. الله پاک وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولما دخلوا على یوسف آوى الیه اخاه، هر کله چې دوی داخل شو دا ټول درونه مصر ته، یوسف علیه السلام دا خپل رور بنیامین ځان ته رانږدې کو. قال ورته وی انی انا اخوک، زه ګورې ستا ورور یم، فلا تبتئس، ته به خفه کېږې نه بما کانوا یعملون، په هغه کار باندې چې زه کوم. د دې وجه څه وه یو مختصره خبره به پکې وکړو. وی د هغه طریقه دا وه چې مېلمستیا به یې ورکوله نو دوه کسان یو پلیټ ته کېنول، نه یې خو لس وروڼه وو، لس واړه کېناستل، بنیامین ځان له یوازې کېناست. چا یوازې کېناسته د سترګو کې اوښکې راغلې. یوسف علیه السلام ورته وی چې ولې؟ ورته وی چې یاره که زما هغه رور زمري نه وخوړلی که نه اوس به ما سره ناست و. یوسف علیه السلام ورته وی چې دا څه خبره، هغه رور نه زه دې رور زه به درسره کېنم. یوسف علیه السلام ورسره کېناست. هر یو کس وی امام قرطبي صاحب وی د شپې د سملاستو دپاره د 2 بیډو کمره ورکړه، 5 کمرو کې کسان راغله. دې چې کوم دی بنیامین چې د ده شپږمه کمره وه دی یوازې. یوسف علیه السلام هغه راغی د ټولو تپوس یې کوو، د هغې تپوس یې کوو، سترګې دله راله، دې پریشان و. ولې کمره کې یوازې ما که چېرې زما غرور وي نو ګوره کم از کم ما سره به یو ځای خبرې خو به یې کولې. یوسف علیه السلام ورته وی ته زما مېلمې زه تا نه شم خفګان له ورکولی، هغه غرور نه بس زه دې رور. یوسف علیه السلام ورسره شو. نو وی یوسف علیه السلام ورته وی چې که په ریښه دې رور شوم نو څه دې خیال دی؟ نو امام نصفي صاحب لیکي مدارک کې وی هغه ورته وی چې ته خو ډېر ښه انسان یې او زه به بې شکر وباسم خو کاش چې ته د یعقوب او د راحیل زوی وي. راحیل یې د مور نوم و، یعقوب یې د پلار نوم و. کاش چې ته د یعقوب او د راحیل زوی وي، ځکه چې یعقوب علیه السلام پیغمبر دی نو بیا به ډېر خوند کړو، کنې ډېر زړه ته مې نږدې. بس یوسف علیه السلام دغه وخت کې ټینګ نه شو. یې ورته وی چې زه ستا خپل رور یم، زه یوسف یم. و چې هغه ورته څنګه وي چې زه یوسف یم، بس وی هغه ترې نه راچاپېره شي چې ما به دې سره پرېږدې نه. د دې ګورې لکه څنګه چې تا سره بغض حسد و دقه شانتې بغض حسد یې ګورې ما سره دی، په لاره باندې ما سره خیر نه دی کړی، زه ته یارېږم دي به ما سره هم دغه چل کوي. یوسف علیه السلام ورته وي چې هېڅ فکر مه کوه، خو زما په قانون باندې زه تا نه شم پاتې کولی، د پاتې کولو څه طریقه خو به جوړوم. نو که ما هر څه هیله جوړه کړه که په هغې کې ستا بدنامي وي د مخکې نه یې ورته خبره وکړه نو ګورې په هغې باندې به ته خفه کېږي نه. هغه ورته وي ټیک ده خو زه ستا د خوا نه نه ځمه. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أية أهل غير إنكم لسارقون. چې هر کله یې ټولو لا د غلې بارونه تیار کړو نو هغه پیمانه چې په هغې باندې به باچا اوبه څکلې چې د سرو اوبه یې وله ورکړې وي او دې وخت یې به پیمانه کوله، هغه د خپل رور په بار کې کېښوده، یې په خپله کېښوده یا یې د خپلو کسانو ته ووي چې دا پکې کېدی. او چې کله هغې لږه فاصله کې لړو نو خو اخري بارونه ردي تړلی شو، اواز یې پرې وکړو وی ای قافلې والو تاسو غلی یعنې تاسو غلا کړې ده. قالو هغې ورته وي واقبلو علیهم چې مخ یې کوه ته ماذا تفقدون، څه دنه روک شوي دي تاسو څه لټوئ؟ قالو هغې ورته وي نفقد سواع الملک، د بادشاه جام رانه روک شوی دی، ولمن جاء به حمل بغیر، او چې چا موږ له هغه راوړو نو هغه له به موږ انعام کې یو بار د اوښ سیوا ورکوو، وانا به ضعیم اواز کوونکي ووي زه به ذمهوار یم دا به ولې زه ورکوم. قالو هغې ورته وي تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض، زمونږ د په الله قسمې تاسو ته پته ده چې موږ په دې ځمکه باندې شر فساد له نه یو راغلي. وی وجه څه وه؟ وی هغې په لومبي ځل باندې دا د یوسف علیه السلام وروڼو کړي وو چې هغې خپلو ځناورو له خولې ته جلبونه اچولي، جلب ورته وایي کورې ورته اچولي او ورسره یې وي د خپل علاقې نه ګیا راوړې وه نو فاصله پس به یې هغه کورې لرې کړو ګیا به یې ورته واچوله چې دوی د پردۍ ځمکې ګیا هم نه خوري. نو په دې وجه ورته ووایي چې موږ ګورې دلته کې شر فساد له نه یو راغلي وما کنا سارقین، او نه موږ غلي یو. یوسف علیه السلام ورته وایي چې پرېږدی چې ځي. امام قرطبي وایي یوسف علیه السلام ورته وایي پرېږدی چې ځي،
بس ای وته ټیک ده بس زموږ په تاسو اعتماد دی زه ای وته وی نه اوس خو به موږ الزام لګېدل او دا خلک به چې دا غلب دی وو اوس به چې کم دنو تاسو خپل سیز لټوي وی ګوره وی یوسف علی السلام وته درې پیری وی کسانو وته درې پیری आवाज وکړي چې موږ مطمئن شو بس زه ای وته وی نه اوس به ګوره ځکه چې اوس به موږ الزام راغلی دی او که موږ ونه کړو نو خلک به وایي چې د بادشاه ماپ کړو اغلا دی کړی دا نو موږ الزام نه وړو نو قالو هغې ورته وایي زه ټیک ده چې تاسو خامخا زور لګوئ نو فما جزاؤه ان کنتم کاذبین څه به سزا وي د هغه کس که تاسو دروغجن یې او تاسو سره د غلا مال راووته نو چې د غلا مال کله راوځي بیا به سزا څه ورکوو د هغې نه یې تپوس وکړو قالو هغې ورته وایي جزاؤه من اجد فی رحله فهو جزاؤه سزا بس سزا یې هغه کس دی د چا په بار کې چې دا راووته زمونږ قانوندار یې بهایي د یعقوب علیه السلام د یعقوب علیه السلام وایي دا قانون دی چې چا به غلا وکړه نو هغه د غلا څیز به چې چا سره میلاو شو نو چې د چا نه به یې پټ کړی نو د هغه به د یو کاله پورې هغه نوکري کوله د هغه به غلام و بغیر پیسو دا به د هغه سزا وه نو هغې ورته وی چې بس خو چې د چا راووته بس هغه ستا غلام شو بس دکه زمونږ د طرف نه د هغه سزا ده کذلک نجزي الظالمین او دکه عمل کوو مونږه دکه سزا ورکوو مونږه د ظالمانو دپاره دکه سزا ورکوو مونږه ظالمانو ته چې چا سره مومونته بس هغه به د بادشاه غلام شي او بادشاه سره به پاتې شي بسم الله الرحمن الرحیم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه آهاه هر کله چې داخل شو دی یوسف علیه السلام دربار ته رانږدې که ځان ته روغ خپل قاله ورته ووی اني انا اخوک زه ستا رور یم یوسف ما فلا تبتئس پس ته به خفه کېږي نه مخصوصی به نه بما كانوا يعملون هغه هیله چې زه جوړوم فلما جهزهم بجهازهم هر کله چې د ټولو بارونه تیار شو جعل السقایة فی رحل اهیه کېښوده پیمانه په بار ضرور کې ثم اذن مؤذن بیا یو اواز کوونکي اواز ولګو ایتها الغیرو ای قافلې والو انکم لسارقون تاسو غلا کړې ده قالوا هغې ورته ووی واقبلوا علیهم چې مخې که ورته ماذا تفقدون څه دنه رک شوي دي قالوا هغې ورته وی نفقد سواع الملک د بادشاه پیمانه ولمن جاء به او که چا واپس کړه حمل بغیر په انعام کې به ورته یو بار د اوښو قله میلاویږي وانا به زعیم او زی ذموارم قالوا اویل دی تالله قال لامو دی قسمی لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض تاسو ته پته ده چې موږ نه یو راغلي شرله وما كنا سارقین او نغلاګر یو قالوا اویل وتا اواز کوونکي په ما جزاؤه څه به یې سزا ستاسو ان کنتم کاذبین که تاسو دروغجن یې قالوا اویل هغې جزاؤه سزا من اجد فی رحله چې ومونتې شي د چا په بار کې غلا شوي څیز په هو جزاؤه بس هغې بدل دی کذلک نجزي الظالمین هم دغه رنګې سزا ورکوو موږ ظالمانو ته ولما